او چې کوم بیت الله شریف د بعضې کسان داسي چې هغوی یې چې مونږ صرف دیدار لراغلی یو بعضې کسان اسې ورته ګوري طواف نشي کړای یا منځونه نشي کړای نو خیر دی هغه خلک هم بختور دي او دام څه خبره نه ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای چې روزانه الله تعالی بیت الله شریف باندې 120 رحمتونه نازلې یو رحمت د الله ټول کائناتو لپاره کافی نه د ټولو کائناتو نه زیات دی یو رحمت یو سلسل رحمتونه روزانه الله جل جلاله بیت الله شریف باندې راوړي بیا نبی علیہ السلام فرمایي شپېته چا لپاره دي طوافین شپېته رحمتونه طواف کوونکو دپاره دي دا شپېته رحمتونه دا دوی ته میلاوږي څلوېښت رحمتونه مصلین هلته مونځ کوونکو دپاره دي چې کوم خلک مونځ کا او چې اسې څوک ناست دي او دیدار یې کا بعض انسان صرف دیدار لته لګي کنه نو هغه محروم نه دي دا شل نبی علیہ السلام فرمای دا شل رحمتونه هغه خلقو د پاره دي چې اسې ناس دي او بیت الله شریف ته په مینه او په محبت باندې ګوري هغه د پاره شل رحمتونه دي نو دا ټول خیسته سفر دی خدای پاک دې مونږ او تاسو نصیب کا چا چې کړه دی الله دې قبول کا څوک چې التوی الله دغه سفر خ توفیق د احکام او لور کا الہ العالمین دې زموږ استاد بار بار قسمت پکې کا خدا خبر ازین کر سره وچوي چې دا ټول د الله نعمتونه دي دا مټو کراوي چا وسدسي پیسو سره دومره مینه او محبت مکړی دا ولګوي ستا پیسې کومې دي تا ته پته ده ستا پیسې هغه دي چې تی اوخري تا پیسې هغه دي چې تی واغوندي او تا پیسې هغه دي چې تی بل ورکړي صدقې پنځه دا ستا پیسې دي چې ارنپاتې شي هغه ستا پیسې نه دي هغه ستا وارثانو دي نو مونږ ولې خپلې ولې نه خورو بلې ولې نه ورکو چې مخکې لاړ شي قیامت ورځ او لګو یې ولې نه په حجونو او په عمرو باندې نو دی وجنه دا ژوند زما استاد لپاره یو غنیمت دی په دې کې دغه مال په غرباو فقراو په عبادتو په احکامو الله جل جلاله رضا لپاره کلاو یو لګوي دا هغه مال دی چې دا د ستا مال دی الله دې موږ له توفیق راکا خدای پاک دې موږ خپل احکام سره مینا محبت پیدا کا